نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی دنیا دی مومن دے پارا جیل خانہ دا. مومن بو پا دنیا کے دا سے ٹیم تیرئی لکه څنګه چې جیلی په جیل کې ټیم تیرئی. څه مطلب؟ ګوره د مسلمان معنا ما بار بار کړی دا. د مسلمان معنا پابند ده. څه معنی ده؟ پابند. او الله پاک د تمام انسانانو ته الله ورته خپل بنده یې. بنده ورته په پښتو کې ویلی شي او په عربی کې ورته عبد ویلی شي، غلام. الله فرمایي چې دا بندیگان دا ټول د ما غلامان دي. غلام هغه چاته ویلی شي چې هغه به د آقا د خبرې نه مخه ناړی، د خپل مالک د یوې خبرې نه به دا مخه ناړی. د ادنا انسان نوالا تر پیغمبر پورې دا ټول د الله غلامان دي. د مسلمان معنی تسلیم کرنے والا، د الله احکامات او د رسول الله طریقې دی ټولو ته مسلمان غاړه غزولی دا. د باندې به د دین بعد د مسلمان اطلاق کیږي. توجه کوي. ګوره د مون خبره ډېرې سختي. دا سختي خبرې ځکه کوو چې دا الله کړي دي او دا پیغمبر کړي. که چیرې یو سړی د الله احکامات نه مني، که چیرې یو سړی د رسول الله طریقې نه مني، ګوره یو نه منل دي او یو نه کول دي. یو تینا انکار کول د چیرې زه بالکل د الله حکم منم نه، دا سړی مطلق کافر ده. دته ویلی شي کافر. او د کافر معنی انکار کرنے والا، د مسلمان معنی تسلیم کرنے والا او د کافر معنی انکار کرنے والا. د څه نه انکار کول؟ د الله او د الله د خبرونه، د الله او د الله د رسول د خبرونه. مسلمان دا ټولې خبرې منلي. مسلمان ټولې خبرې منلي. مسلمان یې زه مسلمان یم، ته مسلمان یې او زه مسلمان یم. اوس ته تا نه مونږ تپوس کوو چې تا الله پوره پوره منلی ده او که دې نه ده منلی. که چیرې ته د الله په احکاماتو کې لونتي اونچ نیچ کې تا الله نه ده منلی. ته خو ځان ته یې چې زه مسلمان یم که نه. او د مسلمان تعریف چې کوم دا علماو کړی ده چې مسلمان معنی پابند ده او د هر څه د الله تسلیم کړي دي، د الله ټولو خبرو ته د غاړه غزولي ده. نو به یې ویلې نه کې. خو چې نیکې په مسلمانۍ کې دی پورا بګاړ پروت ده. شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه دا یو لوی بزرگ تیر شوی ده. خو د ما عادت دا ده چې زه په منبر باندې د بزرګانو صفات نه بیانو. شیخ عبدالقادر جیلانی یو بزرګو چالو ځان لو. شیخ عبدالقادر جیلانی سره د مون سره رشته نشته. یو لوی ولی دی الله تیر شوی او الله ته نږدې سړی او الله دې مغفرت نصیب کړي، الله به بخلی. ځکه د مونږه ګمان دا ده، خو ګمان دا حدیث کې هم رسی چې مسلمان به په مسلمان خو ګمان کوي. شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه فرمایي خلکو خو له د خدای ډیګري ور کړی د شیخ عبدالقادر جیلانی لا یره په سمندر کې او بیړۍ روانه وا. ایست شیخ عبدالقادر جیلانی د قبر نه لاسو وستو او هغه ټوله بیړۍ الټا کا. اسې تاسو نه تپوس کوم مړې کول ښه کار ده که بد کار ده؟ بد کار ده که. الله قرآن کې فرمایي ومن یقتل مؤمنا متعمدا، چا چې قصدن مړی وکړو عمدن دا سړی جهنمی ده. نو ته خو شیخ عبدالقادر جیلانی نه د قاتل جوړ کړی. اخو یو لوی سړی و، الله ته نږدې سړی و، ټول عمر د الله بندگی کړې ده. شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه فرمایي په خپل کتاب کې یی چاله چې د خپل کلمې معنا او مقصد، یعنی د کلمې ترجمه، د کلمې معنا، د کلمې مقصد دا په خپل مورزادي ژبې کې نه ویرسي. مورزادي زبان د مونږ کوم یو ده؟ پښتو. مونږه خاندانی او مورزادي پیدایشي مونږه پښتانه یو، د مونږه پښتو زبان ده. نو شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه فرمایي چې کوم سړی لا د کلمې معنا او مقصد او ترجمه
دا په مرزادي زبان کې نه ویسي دا سړی مسلمان تاسو رښتیا وایي موږ له دې کلمې معنا او مقصد رسی کلمې کې الله ییس لا اله الا الله دې تا کلمه دو جزء را دوا یا لا اله الا الله پدې کې دی الله وحدانیت تا او په محمد رسول الله کې دی رسول الله رسالت تا دا ډېرې جوړې خبرې عزت مند ډېرې جوړې ما او تا ته تر اوسه پورې د خپل کلمې معنا او مقصد معلومه نه ده د کلمې معنی دا ده چې لا اله الا الله هیڅ څوک لایق د عبادت نشته سوا د چا نه د الله نه ګوره دا اقرار مونږ وکړو د مونږ موضوع بیله ده خدا خبره مسله رانه په بل طرف سي مونږ دا اقرار وکړو چې د عبادت لایق څوک نشته عبادت په ډېرو قسمونو د عزت مندو په ډېرو قسمونو د عبادت یوازې مونځ روژه حج او زکات عبادت نه ده صدقه او خیرات عبادت ته طواف عبادت ته غوښته عبادت ته دعا کول الدعا مخ العباده دعا به د چا نه غواړي نو چې بیا ته زیارتونو ته سې او زیارتونو ته تا لاسونه اوچت کړي تا د دې کلمې خلاف وکړو که دې ونه کړو تا خو په کلمې کې دا اقرار کړی و چې هیڅ څوک د عبادت لایق نشته سوا د چا نه د الله دویمه خبره محمد رسول الله زه د دې خبرې هم ګواهي کوم چې محمد دا د الله رسول او بنده ده به دا د موږ د کلمې معنا ده مقصد یې څه ده مقصد یې دا ده چې د الله نه د کېدو یقین او د مخلوق نه د نه کېدو یقین چې دا د مو د تا پرې زړه کې پیدا شي بهر حال دنیا د مومن د پاره جیل خانه ده